په دوستۍ د امریکای په دوستۍ کو څوک بچ کېده نو یوکرین به بچ شي او کو د امریکای په دشمنۍ څوک خرابېده نو ایران به وسنو د کومې زمانې نه امریکای سره جنگ دی خو ایران وی بیا هم زه یم نو که ته دا وایې لکه دا بعضې کسان خوشحالېږي وایي موږ دا منرلز نه دي دا پر ټرمپ خرڅ کړل نو چې پر ټرمپ ته هر کوم چې ټرمپ دلته راشي نو په دې ملک کو طالبان حمله کوي نو ټرمپ به مقابله کوي ټرمپ ته څوک نشي ټینګېدی لکه دا ته څه وایې داسې وایي چې خدای ته څوک نشي ټینګېدی نو زه چې کشتۍ جوړه کړو او په کشتۍ کې په شریکه باندې کار کوو ولا تخاطبني فی الذین ظلموا نو ظلم به نه کوو چا سره به ظلم نه کوو نو کو ظلم مونږ د هر چا سره کوو کوئی الیکشن یې ګټلی مونږ ورله نه ورکوو جدا به هم زیاتې که الیکشن یې نه یې ګټلی مونږ ورله ورکوو جدا به هم زیاتې ولا تخاطبني فی الذین ظلموا نو ویې څه به کوو ویې ګوره یو خبره په ذهن کې کړو هغه دا ده چې فرعون څه شی دی دا فرعون د یو سړي نوم نه دی دا یو ټایټل دی ټایټل سره هغه چې کوم کارونه کړي چا څوک کوي هغه ته فرعون وایو وسو او په عبدالله ابن ابی دا یو نوم نه دی دا یو ټایټل دی چې څوک په کلي کې منافقت کوي موږ ته څه وایو پلانې څه دی عبدالله ابن ابی دی نو په موجوده حالاتو کې چې څه دي نو راځئ چې اوس وګورو سورت قصص ته ړومبني آیاتونه دا مال تعالی ډېره فایده راکوي نو اوس ورته ګوره ان فرعون علا فی الارض نو اوس د فرعون په ځای پکې څه ټکی دی ان ټرمپ اوس ټرمپ وایي که نه چې زه څه وایم به کېږي که نه نو د نننۍ زمانې فرعون څوک دی ټرمپ نه دی نو بیا ان نتنیاهو هغه وایي نه دی به غیر مسلط کېږي دا دغه چې دی حماس والا دی به ارسک دی د دې ملک مشر به څوک د دې به هغه سړی هغه ته ټوني دا بل سره تاسو وایي جوزیف ټوني بلیر به او ټوني بلیر هغه سړی دی چې ګلیلیو په برطانیه کې یو ډېر ښه لیکونکی دی هغه وایي چې شیطان نه وزګار نو ټوني بلیر والا پوره دا د هغه انګریز خبره ده جب شیطان کو فرصت نہ ہو تو آپ ټوني بلیر کو بلا لے او ټوني بلیر په عراق کې چې ظلمونه کړي ټوني بلیر کړي نو هغه څه وایي ټوني بلیر به نو دا د هغو خبره ده ان فرعون ان ټرمپ علا فی الارض کنه نو جعل اهلها شیعا نو جعل اهلها شیعا کې راشه وجعل اهل الحماس یو حماس دی او بل چې نان حماس دی نو یستضعفو طائفه منهم حماس دومره کمزوري کړل چې د دینه به ټوله اسلحه مونږ اخلو ټول حماس پر دې ځای نه وځي اکو څوک پاتې کېږي نو هغه به زمونږ په رحم و کرمي حماس وي زه دا خبره نه منم نو نن سبا چې فرعون پخوا کم چل کاو هغه ټرمپ کوي یا نتنیاهو کوي بل ورځ یو فلسطینی راغلی دی او دا ځکه کوم الفاظ هم د الفاظ ویلي وي د نننۍ زمانې فرعون نتنیاهو دی دی به خدای غر کوي او د نننۍ زمانې دغه د موسی ملګري حماس دی به خدای بچ کوي ای موږ راغلی یو دا به موږ له خدای راکوي ګوره دا د صورت قصص تا ته دا کوي وکان یستضعفون طائفه منهم نو دا خو هغه کول نو الله وایي موږ څه غوښتو ګو دا الله ونریدو ان نمن موږ اراده کړې ده چې احسان وکړو الله وایي موږ اراده کړې ده علی الذین استضعفوا باقي کسانو چې کمزوري شوي دي نه حماس نشو د حماس ته کلی نه دی دا چې څومره دی دا چې څومره کیلومیټر دی دې په باره کې چې کله زموږ میټینګ شوی په یورپ وغیره کې نو د هغې ځای ډاکټران چې موږ ته به قصه کوله نو هغو به وی چې د حماس ته ایریا چې ده چې دې ته غزه وایي دا داسې ده لکه شپاله لکه د بیکاره د کمزورو خلقو کلی او په خوا کې چې د اسرائیل دا کلی دی دا داسې دی لکه یورپ لکه تلابیب او هغې په هغې کوټګو کې ناست دي په لکاو 22 لاک په یو فوټ کې چې څومره کسان دلته 3 کسه راځي نو هغه په مربع فوټ کې نو هلته 10 کسه ناست دي دومره ډېر دي خو هغې په هغې له خدای نو یستضعفون فی الارض ونریدو موږ اراده کړې ده ان نمنا ګوره دا صورت اقصا دا قصص آیتونه دي دا په دې موقع ډېر فټ دي ان نمنا علی الذین استضعفوا چې موږ احسان کو په هغې خلقو چې کمزوري شوي دي نو په حماس دومره احسان وشو چې بله ورځ مذاکراتو نو ټرمپ یې زه په خپله درځم خپل زومې لیږلی یو طرف ته حماس و او بل طرف ته ټول ټرمپ ګروپ نو مذاکرات خو سړی دغه سړي سره کوي چې هغه د هغه د لیوه دي
چې ته وایې چې کنه هم دا هغه نتنیاهو دی چې د ویلو چې هم حماس کو چند گھنٹوں میں ختم کر دیں گے صفائی ہستی سے مٹا دیں گے او تر اوسه پورې زمونږه سړی مونږ لراکا نو مونږ د سردارو غکو په 2 کاله کې خپل سړی نه دی غوښتي نو نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض وان نجعلهم ائمه من دا غواړو چې دی مشران کو لکه دنیا د امت مشري چاته والا د حماس ته نشوه ځکه موږ ویلو چې حماس واحد ګروپ دی چې هغه کې منافقت بالکل نشته او نان حماس واحد ګروپ دی چې پای کې ایمان بالکل نشته نو د ایمان نه خچدل په حماس کې دا نو الله سویل ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم الائمه ونجعلهم الوارثين او د دې غزه خو سکه لکه پاکستان غونډه حکومت اول ورځ څخه خوشاله شو پاکستان فوج چې کوم اعلان کړي چې کومنګ اسرائیل ته اسرائیل منوم موږ له غونډې منل پکار کومنوم ته 67 نه مخ کې چې کوم اسرائیل واغه بل هغه 14 کیلومتر دی 14 کیلومتر سره د تور څخه پوری وي تور څخه ډیر ٹھیک شو لکه د پاکستانی فوج د کابل چې کور کمانډر اجلاس شوی دی پای کې دا ویلي نو لکه د اسرائیل چې 14 کیلومتر ته لاړ شي نو دا الله تعالی وایي چې ائمتن دا ز ائمه کومه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی څه کړی و یو د مشرق نه به یو فوج راشي چې هغه به په ټیکنالوژي کې په عسکریت کې په عربو زوروري نستا پاکستان په اردنم زورور دی په یو ایم زورور دی او په سعودیم زورور دی ګور هغه دغه وای چې دا ټمی دی دی وجه هغه ټول وای چې په دې شهباز شریف غریب پسې بر اجازه کوي جوړه اوس د خپل مزدوران نه تاسو کوي سعودي ولا موږ ته ډېر سپک ګوري اوس وته څنګه ګوري دا الله رسول پیشنګوئی وکنه دغه په د مشرق نه پوه شو چې هغه په عسکري لحاظ سره ګوره دې ته په پریکټیکل انداز کې ګوري هغه وی چې مونږه ونمن مونږ دا الذين استضعفوا ائمه ونوريا ګوره اوس دا اخیری خبره ډېره ضروري ده ونوريا فرعون امون فرعون د فرعون په ځای کې ټرمپ کېدا ټرمپ والحامانا د حامان په ځای کې نتنیاهو کېدا ما وجنودهما او د دې سپورټر مصر لکه د دې چې ایران په میزایلو په خوند چا به انټرسپټ کا اردن نو جنود دا هغه لخرې وي نو مصر اردن سعودي دا ټول چې دی هغه څه نوري د مونږ اراده کړی دا چې دی او نوریا چې مونږ ټرمپ ته او نتنیاهو ته هغه سو خو ما كانوا منهم يحذرون د کمنه چې دی یریدل خو فرعون او په دې موجوده نتنیاهو کې لږ غونډه فرق ته یذبحو دا یو سره تاسو وای ويستحيي غیب صرف الکان وجل او دا نتنیاهو جنکه الکان دواړه وای دیو خو واړی کنه په کوڅو کې ګرځي وې دا وایي دې سبا لویږي دینه حماس جوړیږي خود مویندو په خېټو کې چې کوم ماشومانو غیر استری دي د مویندو په خېټو کې وجلې دي وی چې دې به سبا پیدا کیږي نه حماس به جوړي نو هغه پکچر چې ده کنه د سورته قصص د آیاتونو موږ له امید راکې چې ان شاء الله خدای پاک دا خبره رښتیا کوي دا امداد بر حماس او دا د فلسطینیانو سره کیږي او نوریه فرعون و حامان و جنودهما الله به دې ټول ټرمپ او نتنیاهو او دې ټول لخر ته دا وخی ما كانوا يحذرون چې د سنه یریږي او دې د سنه یریدل چې موږ بغرق شو جواب خدای غر کی او دا نور به خدای شته دیو جن د ماستا چې کوم زمواري دي یو دا چې د قران د خبرې سره کلک پاتې شو او درې کار موږ له کول دي په موږ کې عالمان چې دی غیله پکار چې په خپل خطبو کې په خپل تقریرونو کې په خپل ترغیباتو کې د قران د آیاتونو د حدیث حوالی ورکي چې خلکو ته حوصله ملو شي عام خلکو لدا پکار دي چې کو فرض کړه غي سره خپل پیسې یي نو غي سره د پیسو امداد وکي او کو فرض کا پیسې سره نه نو نور له ترغیب ورکي ا قدم نشي کولای چې کم از کم دعا وته کوي د خپل وس مناسب حکومتونه لا پکار دي چې هغه حکومت په خپل سکول شي خدا کینی کومالدار خلک کو نور ملک د لپاره سیرت کې واقعیا ده چې کله په 18 هجری کې په مدینه منوره کې سخت قات راغې وې د مدینه منوره را خاورې تورې شوی حضرت عمر صاحب مشرو حضرت عمر صاحب خلیفہ ناغه عراق والو ته وی شام والو ته وی فلسطین والو ته مصر والو ته وی گورنرانو ته چې تاسو امداد راولېږئ
نو کو فرض که زمونږ شهباز شریف دنیا ته اپیل کوي نو دنیا ته به اپیل وکړي چې تاسو دې خلکو له امداد راولېږئ او درې کارونه انډیویجولي به یې ته کې نمبر 1 صبر دې ته وایي چې خدای تا ته څه مقرره یا ته پسې خوشحاله زه په یې خوشحاله یعنې فریادونه کولو کې مزه نه وي چیخ نه چلا نه مزه نه کوي نو چیخ نه چلا نه نه یې دې ته وایي هغه دغه کارډ به نه استعمالوي نو څه چل کې چیخ نه چلا نه کے بجائے آپ صبر کا مظاہرہ کریں دویم آپ ذکر زیادہ کریں کہ ہر وقت اللہ ته یادیں اور نمبر 3 اللہ سے دعائیں مانگے انشاءاللہ اللہ بدا دعا ستا قبلی او مصیبتونو کې سکلز او دغه چې کوم دی هغه تا ته چې کومې فایدې دي هغه چې ته حاصلې کې نو ستا به څه وشي ستا به مصیبت کې به تا ته کردار شن مصیبتوں میں کردار ساز دستیاب پناہگاہ ہیں اور سب سے بہترین پناہگاہ خود کشتی کی تیاری اور اس میں اپنا کنٹریبیوشن اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین